190 पेज सूरतुल अनआम 190 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دا آیت نمبر 114 نے والا ذکر دا خبر یو بل باندې لګیدل ده. وتمت کلمت ربک 114 تک ولسته 115 وتمت کلمت ربک مکمل شوی دی کلمې د پروردگار ستا صدقا وعدلا درشتن والے په اعتبار ادا عدل په اعتبار د خدای کلمات ټرو اینڈ جسٹ دا وړي په انګریزي کې درته بیان ټرو اینڈ جسٹ. بعض اوقات یو خبره داسې وي چې رښتونی وي خو مناسب نه چې سره وي رښتونی وي خو مناسب نه ځکه مناسبه خبره چې مسله حل کوي مناسبه خبره ده چې کمپلیکیشن حل کوي نو کوم رښتونی خبره چې کمپلیکیشن نور زیاتای نو باید سره کیپ کوایټ دا هغه داسې پکار دي خاموشي. لا مبدل لکلمات نو صلی اللہ تعالی وی چې زما کلمات هر یو سنټنس چې مې ویل دی یا هر یو قانون چې مې ورکړی دا رښتونه هم دی ادا عدل هم دی دا رښتونه هم دی او دا انصاف هم دی. لا مبدل لکلمات نشتر بدلون کې د کلماتو د الله لپاره د خدای د کلماتو لپاره څوک بدلون کې شتنه هیڅ دنیا کې قوت نه لري چې د خدای قانون بدل کړي. ځکه قانون چې بدلیږي نو دا په دوه طریقو بدلیږي. نمبر 1 چې یا د قانون ورکوونکي نه بالا اتارټي راشي چې چا قانون ورکړی دی تر هغه بالا اتارټي یا ایٹ لیسٹ د هغه ایکول اتارټي راشي چې هغه ډیترون کی هغه یو سایډ ته شي ان ون وی آر دی ادر او دا بل دا هغه ځای سبسټیټیوټ شي دا هغه څه شي سبسټیټیوټ قائم مقام نو دا الله تعالی نه بالا اتارټي شته نه دا امکان څه چې خدای به یو سایډ ته شي او څوک به دا سبسټیټیوټ شي جانسین نشته نو څوک به کلمات بدلي. وهو السميع دا الله تعالی اوریدونکو دی الله تعالی اوریدونکو چې خدای د قانون متعلق خلق څه وایي چې خدای د قانون متعلق خلق څه وایي سره دی عمل دی. العلیم عالم دی نو پیژنې چې خلق د خدای د قانون متعلق څه عقیده ساتي. نو یو خلق هغه دي چې د خدای د قانون پر ضد غلطه خبره کوي نو خدای وایي اورمه یو هغه چې د خدای د قانون پر ضد غلطه عقیده لري الله تعالی په دې خبره نو دا ګویا او هو السمیع العلیم دا وارنینګ دی دا څه شي دی دا وارنینګ دی الله تعالی ورته اصل دا آیت ډیر وزندار ده. نمبر 1 خو الله تعالی وایي چې قانون په صدق او عدل باندې مبني دی په څه باندې مبني دی په صدق او عدل مبني. نمبر 1 نمبر 2 دا قانون انچینجبل دی دا نه قابل تبديل دی. نمبر 3 خلق د دې متعلق وایس یا عقیده سره لري الله تعالی وایي دا چې وینو اورمه دا چې عقیده لري پاغه عالم یم. اوس پاتې شدا ریزرویشن ځکه چې همیشه سړی په ذهن کې دا راځي چې اکثریت خو په بل لار روان دي. اوس اډو اکثریت په کومه لار روان دي په کومه لار روان دي د کفر په لار د جهالت په لار د زناورتوب په لار صحیح دیو جو قران کریم کې الله تعالی بار بار وایي فلا خانه چې ولکن اکثر الناس لا يعلمون د خلکو میجارټي په خبره پوهیږي د خلکو میجارټي الله تعالی داسې وایي انت داسې نه وایي چې لږ خلک دي چې په خبره نه خدای وایي نه ډیر دي چې په خبره نه پوهیږي لږ په پوهیږي فلا خانه سوې لږ خلک په پوهیږي او ډیر په نه پوهیږي پاره خبره باندې لږ خلک پوهیږي ډیر خلک په نه پوهیږي. نو پته ولګیدا چې اتباع به د پوهې کې اتباع به د سرونو نه کې دا ورکه چې اتباع به د څه کې د پوهې اتباع به د سرونو نه کې چې څو کسان پر دې طرف دي وې دي خلونه کډو زره په یو طرف دي ها نو دیو عقلمند انسان مقابله کې وته اسه کې 200 خلونه قبله
چې د شمار زیات دی 1 2 3 100 150 160 170 180 190 200 and here only one guy. Here are 200 donkeys. So what should be done? Let's go for voting. Now Allama Sheikh में तास्ते वेले तास्ते याद करे थे शेखुल्ला खान याद करे क्या ना कितने भी कि गुरेज़ अस्तर्ज़ जमहूरी गुलामे पुख्तकारी शो दाऊदी का शेखुल्ला खान तो क्या चीज़ सरूं नश्मीर की नाल तो कोई सड़ी वादे जायज़ दे वोट पे हो गई कोई ख्लीश वे गुरेज़ अस्तर्ज़ जमहूरी गुलामे पुख्तकारी शो कि अज़ मग़ज़े दो सत्खर फिक्र इंसानी में आयद कि अज़ मग़ज़े दो सत्खर फिक्र इंसानी नमी आयद द 200 खलून द मग़ज़ ना द यो इंसान फिक्र नशी जोड़े दे 200 खलाडेर कम दी कर 2 लाख खलून डायो जाए थे द इंसान फिक्र पे जुड़ी नो अल्लाह ताला पैगंबर तम दको अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि तद मेजॉरिटी ना इंप्रेस केगा मा ځکه انسان دا کمزوري چې دی سره امپرس د میجارټی نه یا امپرس شي او یا ته نه دباو شي یا ته نه شي ویریږي نو د خپل حق خبرون وو یره دا ټول خلک په بل غاړه صحیح شو نو د خپل خبره باندې شک پیدا شي چې زه خو په غلط نه یم صحیح ځکه لیونو دنیا کې دا یو عقل من شي نو د خلکو ته لیونه ښکاری دا موږ ته پاگل خانه وایي تاسو څه وایي مرستون خدا عام مرض کوم دی دارالمجانین نو دا کوم دی چې لیونی وي نو دارالمجانین کې چې یو زر کسان مجانین وي او یو روغ سره ورته وردن نکړو نو دا غي لیونو فیصله بس چې مونږ لیونیو کدا لیونی دی زموږ د پاکستان یو گورنر جنرال غلام احمد خان هغه ډي ام جی ګروپ کې ونه ډیمل افسر پاتو بیا رسو ډیکټیټر شو د یو امیر شو نه هغه او هغه اداسه چې فالج واله فلشو نو فلشو د خپل داسه نو دې به کله خلینا او بر الله علی برات له ادا یو طرف انداسي کوش مونږ نه تر بلاس کې لکړه صحیح نو دارالمجانین لاهور کې دارالمجانین انسپیکشن لګا صحیح اوس دغه آرمی افسران روان دي دغه شاته پولیس روان دي هغه اوس مخ کې روان دي کاخو گورنر جنرال هغه رئیس جمهور ته بسوي گورنر جنرال دی ورته ابتدا کې د پاکستان رئیس جمهور چې هغه ته گورنر جنرال وي نه گورنر جنرال اوس داس روان دي اوس هغه پاگل خاني یا ګرینو سره پاگلان ولاړ دي مجانین ولاړ دي اوس هغه چې دیو کته اده داس روان اخلین داس اده بلا وردای والے ورسره دي نه غيولي ونی بلته وي هغه د مونږ یو ملګری بللاغه صحیح اوس دغه ډیکټیټر په بلګه خبره کو سکیږي ا ډیکټیټر دین باندې هم کار نه کوي چې خدای له خوار کو د لیونی په خبره وسو کو سکیږي ته ته ترغه بالا لیونه لیونی سره کو انوال کېږي ما نه غيولي ونی بلته وي هغه د مونږ بل ملګری راغی نو دوه کلاس لکړو فضله به تسوای ته ما پیژنې نه زسوکې زه گورنر جنرال اف پاکستان لیونی ته وای دغه څه څنګه ډیکټیټر وکړه څنګه گورنر ډیکټیټر چې یو خبره نشي برداشت کوله وې زه گورنر جنرال اف پاکستان یم نه قبل لیونی ورته وي مرګري مونږ چې کله بارونو گورنر جنرال بو ته دن راشه دی وای ما وی ما کزه هغه وخت موجود وي ما به وی چې د دنه کې دغه راولې گورنر جنرال دی اصلي په صدر زکه پوهیږي نه بلا خلک داسې وی چې غیر جینیس دی ونی شي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اکثرت فالو کے اطاعت کے خبر منے د میجارٹی دا غچا چزمک کے دی میجارٹی پسروانے دی یذلوا کان سبیل اللہ دای بگمراہ کیتا دلار د الله نا زکه میجارٹی حق پسروانه ده که گمراهی پسې سفلا خانه گمراه الله تعالی وای که میجارٹی پسې دې خدای لارې بری قطع کی صحیح یتبعون دی فالو کینا الا الظن مگر خپل تھنکنگ دی فالو کینا میجارٹی دا وحی پس نه روان دا څه پس روان دي thinking پسې their own thoughts they have made their own thoughts as their imam they do not follow وحی دی د وحی اتباع نه کوي چې خدای سوې پیغمبر سوې دی سوې I think so یتبعون الا الظن ابي امریکا کې یو بل عذاب دی دلته
دا زیات تر دا ایم ډیز دي کنه ایم ډیز چې لګي ذهن هم دیني غوندي وي یعنی ذهن دیني غوندي خو دیني ذهن خدا معنا نه ده چې په خپل د ولایت اوګه یا د مفتی دا اوګه یا د پوهان دا اوګه ته پوهه په خپل فیلډ کې بل فیلډ کې د هغه فیلډ پوهه نه ځان پوهه صحیح نو دوی په مختلفو مساجدو کې د دې یعنی کنټرول وي ځکه پیسې دي ورسره د امریکای د مساجدو کنټرول چاته وي چې چا سره پیسې اوس فرید خان پیسې نه وباسي دې مسجد کنټرول به محمد فرید خان سره ول د ټول پیسې جمع کوي پرځ ته کم ځای دا موږ ته پته نشته البته شیرشاه دا فتح ته څنګه شیرشاه ستاسو دغه د احمد وی نه پته ورته چې کم ځای کیږي دا خبره ځان چلو شو زموږ یو عزیزو زموږ دا تقریبا د 150 کالو خبره ده نو زمون په داخلي کې خواوشه د چیرو چپاول شروع شو دا د شپې په خلک چا کړه لاړ نو پیسې مې یا څه شو نو به وته سره کنه ناغه زمون یو عزیز د بل عزیز متعلق وي دا پلانې چې دی هغه د 15000 روپۍ ډیر شي 15000 روپۍ ډیر شي ول دا چې رقم سره متعلق خبره کوي دا بس د چوټي به هم شلې دي همیشه او کپڑے به هم د زړې غونې بخیل غونې ناغه بل عزیز وي د سره کم از کم 15000 روپۍ نغد کور کې شته نو زمونږ یو درې مزید ناس هغه ورته خدای نه ویلې ګرځي سره 15000 وې دا شلیدلې چوټي به چولې اصل به چا باندې مړ کې یتبعون الا الظن د اتباع کوي مگر د ګمان د تھنکنګ و انهم الا يخرصون ان دوی مگر تخمینی لګي ایسا کوي تخمین اگیس سوې تاسو ګس تاسو وایي په پښتو کې نو ور تخمین وایو نو ور سوایو تخمین لګي اندازې لګي څه کوي اندازې لګي تخمین ان ربک تاکی سر ربستا و عالم اوس دا خبره چې نه دا څنګه خبره د میجارټي په جهالت روانه ده نو خدای وایي چې زوم په جهالت روانه ته زما باندې خپل مایند اپلای کې خدای وایي څه ته وام چې جاهل څوک ته پوهان څوک ته ان ربک تاکی سر ربستا هو عالم دے خپوی دے من پاغچا یذل غن سبیل چا گمراہ کی دلار دا اللہ نا وهو او دغا اللہ عالم خپوی دے بالمعتدین په ہدایت یافتگانو باندې نو چې خدای وایي دا پوهه دے نو دې پوهه دے کټوله دنیا وایي دا نه پوهه دے مونږه منل ته تیار نه یو ځکه خدای وایي دا سره پوهه دے او چې خدای وایي دا سره نه پوهه دے نو دې نه پوهه دے کټوله دنیا وایي چې ډېر پوهه دے مونږه خدای ویلی چې دې سره دے نا پوها دے صحیح اس تو گورا مکی کافر چو ابو جہل مکی کافر ابو جہل چیف آف مکہ دے بلدش ابو الحکم سوچے ابو الحکم مانا دادا چلے دنیا ہز جج دا فیصلہ چیلنج کر لیش دا فائنل ورڈ دے دا ڈکٹیٹرو دا ورڈ سے دے دا فائنل ورڈ دے ڈکٹیٹرو نو مکی خلقو جسو کتابیو یا دا سراؤنڈنگ ایریا خلقو اغیوی ردنا پوہان سڑے بلشتنا او الله تعالی چې هغه سکرین آوټ نو وی چې اولئک کالانعام بل هم اذل دا زما په نسبانه ذخرنه زیات لاندې دي صحیح نو موږ وسو چې د مکه د خلکو منو چې ابو جهل ډیر پوهان سره دي کله خدای منو چې هغه د خرنه زیات لاندې دي نو بس موږ د خدای منو چې دې رسنه لاندې دي د خرنه ځکه چې هغه تیګو ته لګیا دي نو الله تعالی دا یو پریفیس دا څه وایي چې یو پریفیس یا تمهید وړو درست خبره ده چې اوس رستنه خبره دومره سنسټیو خبره ده چې خلک به تعالی ذهن کې چې خدا ټول خلک چیزې سپر مارکیټ ته دا حرام خوري او ملګریا دا حرام خوري د دې وجه الله تعالی وایي چې میجارټي دا ډیسیژن نه دی دا ډیسیژن بیس نه دی فکلوا خری مما دا غنا ذکر اسم الله چې اتل شوی د نوم د الله هغه باندې کنتم بیاات مؤمنین کتا سو پاتونو د الله ایمان رالون کی و مالکم اسشوی د تاسو لرا الله تاکلوا چې تاسو خوراک نه کوي مما دا غنا ذکر اسم الله علیه چې اتل د نوم د الله هغه باندې وقد فصل لكم حالانکه الله تعالی تفصیل سره بیان کړي تاسو ما حرم علیکم آغا چی حرام کری دی تاسو باندے ہاں الا مستررتم الی مگر آغا چی حاجت پیخشش تاسو غیتا مڑی گئی ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی ورطا ہوئی قانون کی سوئی ورطا ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی پر شریعت کے ورطا ہوئی نظریہ ضرورت سوئی ورطا نظریہ ضرورت کہ اسی وہ سڑے مڑی گی یو سڑے مڑی گی دسل وجہ دلو گی دو وجہ دسل وجہ دلو کې د وجه اوس داغه د ډایجسټینګ سیستم چلول د پاره څه شی پکاره چې خېټه دلرسي
چې شروع شي چې حرکت شروع شي چې ډایجسټیو سیستم شروع شي صحیح. اوس الته کې د خنزیر ټیکه پرته ده څه شي پروت دی د خنزیر یا مردار خر پروت دی. نو دلته فرید خان څه فتوا کوي نه نه ګوره حرام دي کافر بشي د خدای بنده دا خو هلاکیږي بس هغه ور زر په اور باندې ګرمه کا خلک ولا واچو چې ډایجسټیو سیستم شروع شي. یا یو سړی ډي هایډریټ شوی څه شوی ډي هایډریټ شوی دی امریږي څه کیږي مړیږي. اوس هغه له لیکوډ یا فلویډ په کار کې خلک ولا واچي چې هغه ډي هایډریشن ختم شي. اوس نور هیڅ نشته د شرابو بوتل پروت دی څه پروت دی د شرابو بوتل نور نه سیون اپ شته نه پیپسي شته نه بل شته نه اوبه شته نه څه شته نه څه شته بس صرف دغه یو شی اویلیبل دی. نو یو سوسي په خلک ورواړه چې ډایجسټیو سیستم شروع شي څه ډي هایډریشن ختم شي. الله تعالی وایي چې حرام حرام دي خو په حالت د استقرار کې انډر دی ډاکټرین اپ نیسیسټي نظریه ضرورت. وَإِنَّ كَثِيرًا أَتَاكِ اکثر دیر خلق لیضلونا گمراہ کول کئی نور لا بأهوائهم د خواہشات و پاساس بغیر علم بغیر د پوینا اغی سره علم نی اغی لگیا دی خپل گیس گئی اولاند چې کوم الله خبر وکړه اغی لگیا دی څه کوي خپل گیس گئی او شاید چې اغی میجارټی کی ځکه میجارټی د ناپوه خلق ده. ان ربک تاکي سره پروردگار تا او عالم بالمعتدین هغه عالم دی هغه چا باندې چې ترانسګریشن کوي څه کوي ترانسګریشن چې حدود پامالي چې څه کوي حدود پامالي نو یو عملاً پامالي او دا بل خو لګیا دی پامالو ور طرف ته دعوت ور کوي دا بل لګیا چې کوم گیس کوي ځان یې مفکر جوړ کړی دی دې څه کوي دا څه مسله ده. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اپریک دوی ظاهر گناہ و باطن و اباطن گناہ. نو ظاهر گناہ دا دغل تولیکا چې ظاهر گناہ آغا دے چې عقل ورطوم ناروا ہوئی ظاهر گناہ آغا دے چې انسانی عقل ورطوم ناروا ہوئی لکه غلا کول. اوس غلا کول اسلامی شریعت سوئی چې ناروا ده کنه په عقل با وای غلا سره ناروا ده. قتل ول دشه دا صرف اسلام وای چې ناروا ده کنه عقل وای چې دا ناروا ده نو دې ته وای ظاهر اسم ظاهر ګناه چې دا یعنی هر څه ته نون دي چې دا ګناه دي. او باطن ګناه باطن معنا چې لږ مخفي وي پوشیدای صحیح دا غي ګناه حواله مخفي وي او پوشیدای. لکه څوک بتاته وای چې دا پور کوله حرام دي دا پورک یعنی خنزیر دا ولې حرام دي صحیح نو ورته چې دا وزرو ظاهر الاسم و باطنا ځکه چې شریعت ویلي دا حرام دي صحیح چا ویلي دي شریعت ویلي دا حرام دي زمونږ د پاره هیڅ عقلي وجه نه ده پکار زمونږ د پاره دې حرام والی هیڅ عقلي وجه نه ده پکار الله ویلي دا حرام دي. دا یو معنا. دویم معنا وذرو ظاهر الاسم اپریک دای ظاهر گناہ یعنی گندا عمل ظاهر گناہ یعنی گندا عمل و باطن و اباطن گناہ یعنی گندا عقیدہ ځکه عمل خوشکاره ده او عقیدہ دا پټه ده. نو الله تعالی وای گندا عمل هم پیدا گندا عقیدہ هم پیدا وا دا ولي کني سره مده چیر دنيشي چې ظاهر گناہ گندا عمل ده او باطن گناہ گندا عقیدہ ده. او دریم معنا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اپریک دوی ظاهر گناہ چه گناہ والے ثابت بھی چه گناہ والے سی ثابت بھی وَبَاطِنَ و اباطن گناہ چه گناہ والے یہ ڈسپیوٹڈ بھی یا ڈاؤٹڈ بھی یا سوی شبہ چه ورطا ہوئی شبہ ورطا ہوئی سو ورطا شبہ. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحلال بینن حلال شکارہ دی حلال شکارہ دی والحرام بینن حرام شکارہ دی حرام شکارہ دی وبینهما امور مشتبهات پدې مس کې مشتبه شی ندی د دې ډول مس کې نو مشتبه ان سنس چې عام سره په نه کوئی جدا بجایز کې ناجایز وي مشتبه ته ولې چې د مشتبه معنا دا ده چې عام خلک نه په کوي چې دا سره بجایز وي او کبه ناجایز وي. نو د مشتبه چیز د حقیقت معلومولو لپاره باید چې یو عالم ته اپروچ وکړي. چاته اپروچ وکړي؟ یو عالم خپل عقل پکې مې اپلای کوه یعنی چې دا شی مشتبه شي در باندې نو چاته اپروچ وکړي؟ یو عالم ته.
ځکه که یو شی جایز دی او دې نه کا پرې خو نو دا ګناه نه دی. یو شی جایز دی او نه دی وکړ نو دا ګناه نه دی. او که یو سړی ناجایز دی په شوبه دی وکړ نو دا ګناه دی. دا ولې تاسو نه کو؟ وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. د خلکو میجارټي اپ دې نه پوهیږي. او حضور اسلام فرمایي فمن اتقى الشبهات، چا چې د مشتبهات نه ځان بچ کړ، چې کوم شی کې لږ شک شوبه ده دغه نه څوک ډډراله وکړي، دغه نه څوک پشاشه. پیغمبر اسلام فرمایي فقد استبرأ لدينه وعرضه، دې سړي خپل دین هم بچ کړ، خپل عزت هم بچ کړ، خپل دین هم بچ کړ او خپل عزت هم بچ کړ. ځکه دې مشتبه شي نه ځان بچ کړ. ځکه دا مشتبه چره حرام وي او دې کوي. او حاجی عبدالغنی ولید شیرشاه اوس دې بس ته کلیریفیکیشن کوي چې را ما خدا خیال چې دا حلالو سپوږی نو یو طرف ته خو د عزت هغه مخدوش شو. دا په نظر کې چې دا شیرشاه ما ډیر عملی سره غنو ته خو لګیاو ناروا باندې اخته. اگر چې دا خپل مایند دا چې دا شی جائز وي خو چونکه مشتبه شی دی خپل مایند اپلای کړی دی نو چې حاجی عبدالغنی چې دا شی حرمت ورته معلومو دا په نظر کې دا عزت لګ ډیګریډ شي. څه عزت او د خدای په نظر کې دین ډیګریډ شي. د خدای نظر کې دین ډیګریډ شي. نو پیغمبر اسلام څنګه فرمایي چې د مشتبهات نه ځان بچ کړو دین به محفوظ کو عزت به محفوظ کو. وذروا ظاهر الاسم وباطنا اپریک دوئی ظاہر گناہ او باطن گناہ ان الذین تاکی سرا آغا کسان یکسبون الاسم چی اغی کسب کئی گناہ او سلورو معنی دا چی وذروا ظاہر الاسم اپریک دوئی ظاہر گناہ نو ظاہر گناہ دا دے غشو پا حوالہ باندے دا آغا گناہ دے چی یو سڑے عقیده لري د خدای په نوم باندې د حلال ورو. هغه عقیده لري د خدای په نوم د حلال ورو نو دا خدای ګناه ده. دا نه حرمت کې شوبه نشته. وباطنه اباطن ګناه نه عقیده کو لري خو وی بے باکی وکړه هیڅ ضرورت نشته خدای نوم غوښتو ته بے باکی وکړه. موږ ته بے باکی وایو بے حیايي تاسو بے باکی وایي ها لا وبالي وکړه هیڅ ضرورت نشته نو دا باطن ګناه دی. ته نشي ویلی چې نه عقیده خو لري نو چې عقیده لري بیا وایي وړي. ان الذين يكسبون الاسم تاکي سرا کسان چې هغه کسب کوي ګناه سيجزون دوی له بدل ورکول شي بما كانوا يقترفون پاغه سبب چې ودوی چې څه شي کسب کولو ولا تاكلوا مخرطاسو مما دعاشنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه دی یاسره نوم د الله تعالی غیبانه نو کوم حیوان باندې چې د خدای نوم په حالت د ذبح کې نه دی غوښته شوی الله تعالی وایي هغه مخری. ولا تاكلوا مخرطاسو مما دعا حیوانات دو غشنا لم يذكر اسم الله عليه چنی اغسته شوی نوم د الله تعالی غیبانه نو موږ څه خاص ایشو ذکر کړیو د سی ورډ داغه مسله واضح کړی و د ذبح اختیاری او د اضطراری مسله واضح کړی و چې په ذبح اختیاری کې شرایط دي. نمبر اول چې ذبح کون کې به تابع د آسمانی دین وي. ذبح کون کے بسو کی تابع د آسمانی دین بھئی نمبر اول. نمبر دویم دا ذبح بکی پا حلق کی کم دا بکی پا حلق کی. اور نمبر دویم دا ذبح بکی پا نام دا اللہ دا ذبح بکی پا نام دا اللہ. نو اس که دا سڑے دا آسمانی دین تابع نوی نو که دے اللہ نو واقلیوم دا حیوان حلالی دینا ذکر دا عقیدہ نشتے آسمانی دین بانے یوا. نمبر دویم دا الله نوم هم واغستو او دا آسمانی دین تابع هم دی خو په ځای د حلق باندې دا خېټه ولا وسیله الله چې بسم الله الله اکبر. نو دغه حیوان چې دغه زخم نه مرشي دا حلال نه دی سره دا حرام دی مردار دی. او نمبر دریم دا آسمانی دین هم تابع دی ذبح هم په حلق کې وکړه خو قصدن د خدای نوم غسل پر خود نو بیا حرام دی. قصدن پر خود نو بیا حرام دی. کته هیره شو یا جائز دی. دا ولي کسې په لخانه کې تعالی کړل ولا تاكلوا خوراک مکوئے مما داغ خوشنا لم يذكر اسم الله چنی یاسوینو دا اللہ غلے پدا حیوان بانے حالت دزرے کے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تاکید سرا لفسق دا فسق چی دے دا پا موجودہ دور کے منگا دا سے ہو چی دا کانسٹیوشنل کرائم دے کسک دا بسو آئیو
کانسټیټیوشنل کرایم دی لکه د یو سټیټ ساورنټي چیلنج کی لکه د یو سټیټ ساورنټي حاکمیت یو سټیټ حاکمیت اعلی چې چیلنج کی حاکمیت اعلی چیلنج کول د های ټریزن دی دا څه دی دا های ټریزن دی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تاکید پرا دا خروج در طاقتنا وتردید اوبیډینس دا وَإِنَّ صلی اللہ تعالی وی چې کداغه د خدای نوم اخلي نه په غوښو یا هغه غوښي چې قصدن په د خدای نوم نه دی غوښتل شوی هغه خوري نو خدای وی دا بدمعشي ده تاسو څه ده دا غونډګردي ده تاسو څه ده موږ ته غونډګردي وو غونډګردي معنا شوی مسل ټو د گورنمنت ها الله تعالی وی دا ماته مسل خو دي چې زما مقاته خوري انه لفسقم دا ته ماته مسل شو کې دا الله تعالی وی ته ماته څه کې مسل شو کې غونډګردي دي ته وایي سړی حکومت ته مسل شو کې نو دا ته ماته مسل شو کې ها خلک به ته وایي او نه غفلانی خو نوم ناخلو افلانی خو بیا غستره صحیح پتلا صحیح چې غفلانی خو بیا غستره ځکه صفائی نشته پته نشته او تختې ګندې او چاړې ګندې او ټوکای ګندې افلانې شي ګندې یا ورته حکومت دی ورکړي بلکې باندې کوي صحیح ها نو اني هاو اوس یو سړی دا استدلال اخو بیا غستره دا د سپر مارکیټ ته ځل چې دا چې صفا سړی وایي دا غوښه مې دغه څه وخوړې دا چې صفا کړی سړی وایي دا غوښه مې دغه څه اوس الله تعالی وایي دا ارګومنټ چې کوي دا شیطان صفت خلق کوي دا ارګومنټ چې کوي دا شیطان صفت خلق کوي یعنی پاکای لبا په حلال والی باندې ترجیح نه ورکړي دا ځان دا وړي صفاوالی لبا صفای لبا په حلال والی باندې ترجیح نو ورکه کله خنزیر وخت ډیر زیات چا صفا کړي بهترین نو ته وځ دا ډیر صفا وخیږي نو بیا په لیم باندې ور ترجیح ورکه پرایورټي ورکه صحیح نو د سپر مارکیټ بے ذبیحه وخت چې ډیر صفا سوترا په بهترین فریزر کې بندي دی او دا زبردست هایجینیک طریقې سره صحیح نو الله تعالی وایي دا ارګومنټ څه کوي دا شیطان صفت خلق دی ارګومنټ څه کوي اوس دا بیا خبره ده چې اسلام د دوه څیزونو باندې زور ورکوي نمبر اول چې شی حلال وي نمبر دویم چې شی صفا وي نمبر اول چې شی حلال وي نمبر دویم چې شی صفا وي ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الطهور شطر الایمان دا پاکبازی او صفائی چې دا د ایمان حصہ ده د ایمان حصہ ده نو پاک بازی پس کی یا صفائی پس کی بدن کی پا کپڑوں کی پا کور کی پا بیڈ کی پا بستر کی پا خوراک کی پا سکاک کی پا ہر شے کی صفائی چیزا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَاكِسْفَرَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ یقیناً دوی انسپریشن کے الى اولیاء خپل دوستانو تا لیجادلوکم خدای وای شیطانان د خپل دوستان لزړه کې دا خبرې اچي چې ورته وای چې حلال خو بیا غستلې حلال خو بیا غستلې دا چې مليان ورته غیر حلال وای غیر ټریپل یې غستلې صحیح اډیر صفاله الله تعالی وای شیطانان څنګه ګور د ارګومنټ څه څه لپاره لیجادلوکم چې دا خلق په تاسو سره ارګومنټ سوچي چې خلق په تاسو سره سوچي ارګومنټ سوچي ریزنینګ د سره شروع کی الله تعالی فرمایي چې دا هغه ریزنینګ ته او ارګومنټ ته سرندر نه کې کله وکړل وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَكَتَاسُ أَغَيْ فَالُو کړی او أَغَيْ مُفَالُو کړ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تاسو به یقینا شرک کوونکې الله تعالی سره الله تعالی وایي کړه دغه ارګومنټ ته متاثر شي کړه دغه ارګومنټ ته متاثر شي چې او رښتیا د خبره کوي او عملاً د خپل الله تعالی وایي ته عملاً شرک کوي ځکه یو شی ته خدای حرام وایي او تا ورته سوې حلال او من کان میتن آیا هغه څوک چې وده پشان د مړی نو کافر پشان د مړی دی کافر پشان د مړی کافر ته خدای ګندې نه وای او من کان میتن آیا هغه څوک چې وده مړ فاحینا او امونګ ژوندې کده په ایمان موږ دې ژوندې ک په ایمان کلمه ویلا وجعلنا له نورا اورکم مغدت نورا یورنا د قران ان الله تعالی وې دې مړو زکه کافرو ایمان راړو ژوندې شو او صرف ژوندې نشو قران زکه رڼان ولاګه صحیح نو پته ولګي ټول مسلمانان ژوندې دي قران چا سره رښتا او چا سره نشتا صحیح نو چې څو قران زکه دې سره رڼان شتا چې څو قران نه زکه نو دی خو هغه ژوندې خو تیار کې روان دي دی خو ژوندې
تیار کې روان دي. وجعلنا له نورا اور کړه موږ د ترنا يمشي به في الناس چې دې تلکې دا غیرنا په واسطه باندې په الناس په مزد انسانانو کې کمم مثلو آیا کې دې شدا سړې په شان دا چا چې ویغه په ظلمات په تیارو کې ډیرو تیارو کې له سب خارج منها انویرا وتون چې دې تیارونه کلو الله تعالی وي دا ډول برابرې دي شي یو سړی چې هغه ژوند دی هم دی رڼا هم ورسره او ډیر ایزلی هغه تلک کې د رڼا په اساس باندې هغه سړی سره برابرې دي شي چې هغه په ډیرو زیاتو تیارو کې انخته دي دوه تو روي نشته دا ډول ایکول کې دي شي نه انجام کار د تیارو والا هلاکت دی او د رڼا والا نجات دی ځکه دې باندې لار استې شي تیارو والا ته خدای فالله تعالی وی دي تیرو والا تیرې خوښ کړی دي کذالک دغرنګ زین للکافرین خست کړی شوی د کافرانو ته ما کانوا یعملون هغه عمل چې دوی یې کوي نو کافر چې کوم کفر کوي دا هغه ته خشتخ کوي دا څوک چې بت پراته دي ایت دا کار ټول نه فکر کوي دا ولې ځکه شیطان لګي بیوټیفیکیشن کوي وکذالک جعلنا وصلی الله تعالی و چې دې سره چرته امپریس نشي چې غټ خلک ټول په بل غاړه دي مالدار خلک ټول په بل غاړه دي دا مونږه تاسو کوم کار کوو دا مونږه تاسو په شان د غریب خلکو کار دی څوک چې پیټه کروڑه کې ګرځي کوئی څه ګرځي پیټه کروڑه کې څوک چې په لمبرګي کې ګرځي صحیح فار ایگزامپل صحیح او په بیورلی هیل کې ای سره دوره ټایم شته صحیح بل هغه ته دا شی ونه توپ کاری الله تعالی فرمایي ته دینه چرته امپریس نشي چې هو یا سبحان الله چې فکر کې 15 بیډ روم دي فکر کې 15 بیډ روم دي لس ور سره نوی گاڑی د 2004 ولار دي دومره بینک بیلانس ته دومره پراپرټی دا هغه بل غاړه ده هغه په بل غاړه ده الله تعالی فرمایي تاریخ دغه ده چې په هر علاقه کې مالدار سره چې به مجرم وي وکذالک جعلنا امدارنگی مونگا گرزول دے پی کل قریت په هر ټاون کې اکابر مجرمیا غټ مجرمان داغه ټاون لیم کرو فیا د پاره چې هغه غلط پلاټینګ او فساد کې دیا په دې شهر کې و ما یم کرونا د پلانینګ نه کوي الا بانفسهم مگر ځان د تباہی د دې څومره پلانینګ چې د الټیمیټ ریزلټ څه دی د دوی تباہی ده خبر ذهن کې راځي په لخن الله تعالی فرمای په هر ټاون او سټي کې ها د فساد جړ چې دا بسو کې مالدار غریب سړی فساد ځکه نشي کولای چې هغه اوس فساد کوي بین سړی بوله خپلوالي بین سړی بوله سګړي هغه بوله خپلوالي شیطان زیه صحیح او مالدار ها د هر مالدار لپاره نه یعنی روټین پروسس دا دی چې همیشه شرط پیدا کوي نو سو پیدا کوي مالدار پیدا کوي یعنی د هر شر بنیاد چې دا بسو کوي دا بصایب حیثیت سره وي اوسو ساتي د خدای بنده ته لړشه او زمونږ پاکستان ته په سند کې سوره خلک ډاکې چې د ټولو شاته یو وړه راو جاګیردار ورار دي څوک ورار دي یو جاګیردار ورار جاګیردار پروټیکشن ورکړي صحیح او جاګیردار لای څور جاګیردار لای پاغله کی څور وما يمكرون الا بانفسهم د فارسی او شاعر ډېر عجیب خبر وکړه دروغ او یا و گویی گفتگوی مرد دانایی څه وي یاد کړم چې په لاره ته اوس ملاقاتي چې دروغ او یا و گویی دروغ او یا چټي خبره دروغ او یا و گویی گفتگوی مرد دانایی یو دانا سړی چې دانای خبره کوي خلق ورته دا څه چټي خبرې کوي ځکه سړی غریب دی دغه دانا خو سره شی ورته نشته دروغ یا و گویی گفتگوی مرد دانایی خرافات غنی پرورده الهام گردد مالدار سړی چې څه کوي چټي خبرې کوي هم خلق وای د خان خبرې ته وخت کېږي خان ډېر خبره کوي موږ خان غلو کړو دی به خو بس دا خبرې چل نه ورځي خرافات غنی پرورده الهام می گردد او د پښتو یو شاعر ډیر عجیبه خبره کړې ده وک اصلي درګو هر نو لید خلینا سیوی
نو لیدخلینا سپرک گئی چې کا اصلي درګو هر نو لیدخلینا خود غریب وی د خبرو اثر نه د غریب وی د خبرې اثر نه حالانکه د درګو هر خبرې کوي خو چونکه غریب دی څوک خبرې ته وګوري چې کا اصلي درګو هر نو لیدخلینا د غریب وی د خبرو اثر نه او چې لاهوشي په دریاب د مصیبت کې لاهو کېدل براونی تاسو هم لاهو وای غرقاب چې لاهوشي په دریاب د مصیبت کې د بیکسوی د خطر ګذرنا صحیح به وس سره چی هغه به څو د خطر لار نه ورکي صحیح اګه ماده سره د مصیبت کې یا سبحان الله ټول کله ورته راځي خام ته څه تکلیف دی موږ څه خدمت کولې شو الله تعالی بالکل نیچرل خبرې کوي وَإِذَا جَاءَتُمْ آيَةٌ أَكَلَ چراشد ایتا آیت یوایت قرآن قالون دوی وینن نومن مونگا ہرگز ایمان نراڑو حتی نوتا مگر بعد داگے چھ مونگ تراک ریشی مثل ما اوتی رسول اللہ مثل دا آغا موجزو چھ ورکریشے رسولانو دا اللہ تا چکم موجزی ټول پیغمبرانو ته ورکړل شوی که هغه شان معجزې د مونږ توقولې د تیګینا بلار به وشره استل د تیګینا بلار به وشره استل د لکړنا شامار جوړول لوی مال نو کداغه سره راته او خود یا د مکی معظمه غونه د دې د چرته لري کول او مونږ ته گارډن جوړول کدا معجزې راته او خولې ایمان براړو نور کته مونږ ته چې دا آیت داسې وي قرآن داسې وي دی باندې مونږ ایمان نه راړو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا دوی وی لن نؤمن ارجز ایمان نراړو حتا نوتا مگر ال چراکې شمونتا مسلما مثل د هغه معجزاتو ویزیبل معجزاتو اوتی رسول الله چې ورکړي شوی رسولانو د الله تا الله عالم او صلی الله تعالی فرمای چې زه پیغمبري ورکوم نو د هغه لپاره معجزه شرط نه ده نه معجزه پری ریکویزټ ده نه معجزه ریکوایرمنت ده دا ته ولیک چې نه معجزه پری ریکویزټ معنا پیشگی شرط تاسو ته پیشگی شرط وای یعنی خبر نه مخکې یو شرط لګي چې کدا کار دی کو نه بیا الله تعالی وای نه دا پری ریکویزټ ته نه ریکوایرمنت ده چې پیغمبر با اعلی پیغمبر چې معجزې کوي صحیح نو صلی الله تعالی وای چې دا خودی دا څه کوي لکه چې ما ته چل خی چې پیغمبري داسې سړی ورکا چې پیغمبري الله عالم الله تعالی خپويږي حيث فاغذا باندې يجعل رسالتا چې الله تعالی ور کوي رسالت پر اغذا تا یا وکس الله تعالی وای دا سلیکشن زما ده ټول ما ته چل خی دا سلیکشن نه چاره دا زما ده پیغمبر څوک جوړوم دا سلیکشن زما ده تاسو ما ته نه وای چې فلانه پکارو تاسو ماته نو چې پلانې پکارو تایید سورہ زخرف پنځشتمه پارا ده آیت نمبر 1 او 2 وقالوا دوی لولا نزل هذا القرآن ولند نازل کړي شوی دا قرآن پیدا مکو على رجل من القريتين عظيم على رجل عظيم من القريتين کافران وای چې دا قرآن په یو لوی سړي باندې د دوړو ټاونونو ولې نه نازل د دوړو ټاونونو لوی سړی نو د مکه لوی سړی وو دا ولیکه د مکه لوی سړی وو ابو جهل هاي ویلو مالدار سړی دی ابو جهل نو که خدای پیغمبري او قرآن ورکونه د مکه چیف ته ولې نه ورکوله د مکه چیف ته ولې نه ورکولا یا د طائف چیف ته ولې نه ورکولا نعیم ابن مسعود دا غنامه ده سلام علیکم چیف اف طائف رسول مسلمان شوی نعیم ابن مسعود غزوه احزاب کې دا مسلمان شو بلکې غزوه احزاب په فتح کې د ډېر کنټریبیوشن نو هغه وخت چیف اف طائف او د پیغمبر اسلام ډېر ارچ انیمیو ډېر سخت دشمن نو د کافرانو وی چې کدا پیغمبري دومره لوی کار وي او دومره لوی مهرباني وا او دا ډېر لوی حیثیت وي نو دا حیثیت خو صاحب حیثیت نه پکارو چل پکارو صاحب حیثیت او دام میټیریالیسټیک نو دام د دې دنیا اوسېدونکو نو دوی وی یا باب عمرو ابن هشام
ابو جهل چیف اف مکه چې تمره مالدار دی یا نعیم بن مسعود چیف اف طائف نو دوی دا قران هغه ته ولې نه ورکړی شوی نو الله جواب ورکړي چې دا قران نبوت او میسج رحمت دی دا څه دی رحمت دی نو الله تعالی وایي ما دایله کله دا حق ورکړي چې ما رحمت باندې تقسیمای اهم یقسمون رحمت ربک آیا دوی به تقسیمای ستاره پروردگار رحمت یعنی دوی بخای چې دا پلان لور کول پکار الله تعالی وایي رحمت خو پرې ده دنیا هم ز خپل خوښه تقسیموم نبوت خو پرې ده دنیا هم نحنو قسمنا بینهم مونږه تقسیم کړي په میاشت د دوی کې معیشتهم وسائل د ژوند فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات امون کو تکړي دوی په یو بل باندې درجو په اعتبار لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چې ونیسي دوی یو بل تابع ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت د پروردگار تا بهتر ده دا چې دوی جمع کوي نو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم وسائل د ژوند نو وسائل د ژوند دنیا کې درې قسم دي داولی کلام سره نمبر اول الصلاحیت الدماغیہ how somebody is going to earn his bread he's using his brain صلاحیت دماغی mental ability اور نمبر 2 القوا البدنیہ بدنی قوتنا میکسیکن پر بیٹھ څنګه غټي فزیکل زمونږ عزیزان چې کوچیان هغه یې څنګه غټي فزیکل کار کې بدن باندې او نمبر 3 الوسائل المادیه انویسټمنٹ کوي څه کوي کیا سره چې پیسې وي دا انویسټمنٹ کوي د چې ازمه کوي نو بس ګران ساتي چې ازمه کوي نو بس دغه درې سيزونه د دنیا کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه وصحبه اجمعین اللهم ربنا حمدنا بالقران من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من واجعلنا مسلمات له وتوانا على الوانا النار الله خير الحافظ والرحمن الرحيم هذا هيثم أذن من هناك